چې چراغان کوا او جلسه وباسا او جلوسونه وباسا دا په کومه طریقه ثابت خبره ده توکم دا خبره چې ده دا چې کوم دلته کې راغلی ده امام بخاری کوم راوړي یهو بعض اهله بشر حیبه یوا وکیلا کو یوم دي چالي دي پدشتا خوب دي بل خوب والا معلوم هم نه دي او خوب معارض د نص د قران سره دي چې لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولسی خوب دلیل کوم که خوب دا یو نیک سړی وي دا ما به ویلو چا لیدلی په خوب کې ابولهب ابولهب ورته ما ته هیڅ صراحت دلته په قبر کې نشته دی خو کلم چې د پیرو د ګل رشي ما ته په عذاب کې تخفیف ملاویږي بعضی دا نام نهاد شیخان ناس بخاری شریف ته په امام بخاریم دروغ وای په جمعات کې دروغ وای طالبانو تم دروغ وای خلکو تم دروغ وای په خپلم دروغ وای خپل دروغ کې وای دا خوب چا لیدلې وای دا پته خو نه لګي بیا په خپل دروغ کې وای دا چا چې خوب لیدلې دا نیک انسان دی او که نیک انسان نه دی نو ناس بخاری شریف ته دروغ وای ته خو د دې روایت لاندې محدثینو ګوره چې سی لیکلي علامه بدرالدین عینی علیه رحمت خو د بخاری شریف په شرح کې عمدۃ القاری کې فرمایي دا خوب حضرت عباس رضی الله عنه لیدل دي خوب حضرت عباس رضی الله عنه لیدل د خدای تعالی ظالمه او ته دا خوب چالي دل پته نه لګي او دا کس نیک انسان دی او که بد دی کله چې تذکرہ تاسو دا د یابینو د اکابرینو راشي نبی خو ته رحمت للعالمین وای یا رحمت للعالمین وتوای خو چې کله شان او عظمت د صحابه د حضور مبارک راشي بیا درته پته نه لګي اعلان کې ته چې خپل د دیوبند اکابرینو کوم شرح د بخاری شریف لیکلی اگر راواله کشف الباری راواله د شیخ سلیم الله خان دیوبندی اغم وای دی ابو لهب تا چې په قبر کې عذاب کې تخفیف ملاویږي دا خصوصیت د حضور علیه الصلاۃ والسلام دی چې داغه د پیدایش په ورځ باندې د خپل وینځ د خوشاله نه آزاد کړي و او بیا وای دا زمانه بدبخت انسان وای وی د ګوتو نه ورته وب ملاوي دو په ملاوي دو ودا په حدیث کې چرته دي تو خلق علامه قسطلانی المواهب راواله التو ګورا علامه قسطلانی په مواهب کې وای د حضور علیه الصلاۃ والسلام پیدایش باندې ابو لهب خپل وینځ آزاد کا داغي برکت دو چې دته په قبر کې د هغه ګوت نه با په یا وب ملاوي دو په کومه ګوت چې دغه وینځ ته اشاره کړو چې تما آزاد کی او دا خصوصیت د حضور علیه الصلاۃ والسلام دی چې د حضور علیه السلام د پیدایش باندې د خوشاله اظهار کړو د دې لاندې شیخ عبدالحق محدث دهلوی پما ثبت بسنه کې د علامه ابن جزری قول را نقل کړي چې د ابو لهب په مذمت باندې خود قرآن مجید مستقل صورت نازل شوی دی او هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام پیدایش باندې د خوشاله اظهار کړي او دتم د هغه اظهار صلا او په عذاب کې تخفیف ملاویږي نو هغه چا بس حال وی چې هغه موحد وی د هغه چا بس عالم وی چې هغه مسلمان وی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته پراتلو باندې د خوشاله اظهار کوي ځکه شیخ عبدالحق محدث دهلوی پما ثبت بالسنه کې علامه قسطلانی په المواهب کې مبارک فرمای چې مؤمنان مسلمانان همیشه د محفل میلاد شریف انعقاد کوي او خپل مکانونه کورونه مزین کوي افعال حسنه کوي او رب ذوالجلال په دغه خلکو باندې د خپل طرف نه انوارات او رحمتونه راوري جلال دې زمونږ استادو د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره مینا محبت او صحیح مانو کې د حضور مبارک په سنتو د عمل کولو توفیق را نصیب کی محترم